نو د نبی علیه الصلاة والسلام د اوه واړه بچي چې دي که نه 3 زامن او 4 لوریانې دا د چا نه پیدا شوي دي؟ دا اوس یو سوال دی. نو د دې جواب دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام دغه اوه بچي په دې کې 6 بچي دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دي او دا د نبی علیه السلام نومبې بیبي وه. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام او د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د دې دواړو منځ کې نکاح کېدو نو په هغه ټایم کې د نبی علیه السلام عمر 25 سال وو. څومره عمر یو؟ 25 سال. او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 سال وو. نو معلومه شوله چې د نبی علیه الصلاة والسلام 15 کاله کشر و د خدیجې نه او خدیجه رضی الله تعالی عنها 15 کاله مشره وه. نو د نبی علیه السلام د لومبې بیبي نوم دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. ما دا وایي چې په دې اوو اولادو کې په دې اوو بچو کې د نبی علیه السلام 6 بچي په 3 زامنو کې 2 او 4 ونه لوریانې حضرت قاسم او حضرت عبدالله زینب رقیه ام کلثوم او فاطمه دا 6 بچي دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پیدا شوي دي. تاسو په دې باندې ورسېدئ؟ اوس پاتې شو په اوو کې یو 6 خو ته لاړو هغه د خدیجې بچي دي یعنې د هغې نه پیدا شوي او دا یو چې دی د کشرې د ټولو کشرې دی دا حضرت ابراهیم. دغه کشرې زوی چې دی حضرت ابراهیم دی د ماریا قبطیه نه پیدا شوی دی حضرت ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها. نو تاسو په دې خبره باندې ورسېدئ چې د نبی علیه السلام څومره اولاد دي او دا د چا نه پیدا شوي دي؟ ورسېدئ که نه. دا اوس تاسو به ذهن ته یو سوال راغلی چې ماریا قبطیه دا د نبی علیه السلام څه وه؟ نو دا اکثریت خبره دا ده او راجح خبره دا ده چې دا د نبی علیه السلام وینځه وه. دا د نبی علیه السلام څه وه؟ وینځه وه. نو دا ماریا قبطیه د نبی علیه السلام وینځه وه او دا ابراهیم چې دی دا د دې نه پیدا شوی دی. یو خبر دا هم یاد ساتئ چې د ماریا قبطیه حوالې سره بعض علما اکثریت نه بعض علما و یو څو حضرات چې د ماریا قبطیه د نبی علیه السلام بیبي وه یعنې وینځه یې ول وه خو بیا بیبي کړې وه. نو دا خبره سمه نه ده. راجح قول دا دی چې دا ماریا قبطیه دا د نبی علیه السلام وینځه وه او دغه ابراهیم دا د دې نه پیدا شو. نو دا د اوو اولادو هغه تفصیل او وضاحت تاسو ته ما وکړو.